बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په تیر سمستر کې بفري محلولونه دي، نو که چېرته موږ سره برانسټډ کانجوګیټ اسید بیس پیرز دي، صحیح ده. که چېرته موږ سره برانسټډ conjugate acid base pair Bronsted acid base pair نو که د برانسټډ مزدج تیزاب قلوي جوړي موږ سره دا غوي خاصیت څه دی چې دغه پی ایچ کې بدلون د پی ایچ تغییر مخالفت کوي، صحیح ده. پی ایچ کې چې کوم تغییرات راځي دا غي مخالفت کوي. اصل کې برانسټډ کانجوګیټ اسید بیس پیر چې دی خدا اصل کې بفري محلول دی کنه، بفر سالوشن جوړیږي. مثلا سرکا او داغی مالګه چې د امونیا او داغ مالګه، نو کله چې موږ بفري محلولي موږ تیزاب قلوي هغې سره اضافه کو، نو په د محلول نه غواړي چې دغه پی ایچ کې ريزسټنس راشي، پی ایچ کې بدلون راشي، او پی ایچ کې چې کوم بدلون راځي د هغې ريزسټ کوي، د هغې مخالفت کوي. نو دا سیستمونه ته موږ بفري سیستمونه یو. همدارنګه میټالاین بفر، صحیح ده. څنګه چې موږ سره په اسید بیس کې بفر وي، همدارنګه میټالاین کې بفر جوړیږي. نو د اسید بیس بفر همدارنګه د میټالاین بفر دا موږ سره یو بل ته ورتهوالی لري. نو بیا مثلا موږ یو چې پی ایچ کې چینجز مخالفت کوي، نو د فلز او دغه کمپلیکس، صحیح ده. مثلا ما سره میټالاین دی، میټل او کمپلیکس دی، میټل او کمپلیکس دی. نو که چېرته ما سره محلول داسې چې میټل کمپلیکس وي، د فلز او کمپلیکس ترمنځ اړیکه جوړوي، خو موږ سره اضافه کمپلیکسینګ ایجنټ هم دیږي. ایکسیز کمپلیکسینګ ایجنټ هم موږ سره وي، کمپلیکسینګ ایجنټ هم ما سره وي، صحیح ده. نو که موږ سره داسې محلول وي چې هغې کې میټل کمپلیکس ما سره وي، میټل کمپلیکس ما سره وي، فلز او کمپلیکس ترمنځ اړیکه وي، او دې سره سره کمپلیکسینګ ایجنټ په زیات مقدار کې ما سره وي، نو دا موږ سره چې کوم بفر جوړوي، نو دې ته موږ میټالاین بفر یو، دې ته موږ چې یو میټالاین بفر. نو د عام بفر چې اسید بیس بفر چې کوم دی، هغه کې موږ سره تیزابي داغه قلوي یا قلوي او داغه مالګه یا تیزابي داغه مالګه، اصل کې برانسټډ کانجوګیټ اسید بیس پیر وي. خو میټالاین بفر کې د میټل او د فلز او د کمپلیکس د دوی به موږ سره څناسي، او دې سره سره به کمپلیکسینګ ایجنټ چې دی چې کوم موږ سره کمپلیکس جوړ کړی دی دا موږ سره زیاتې. نو دغه سالوشن هم چې دی په پی ایم کې چې به چینجز راځي، د پی ایم کې چینجز مخالفت کوي، لکه څنګه چې موږ سره دلته پی ایچ کې چینجز مخالفت کوي په اسید بیس بفر کې، دلته د پی ایم کې چې دی چینجز چې راځي دغه محلول د هغې مخالفت کوي. مثلا که موږ یو مثال واخلو، مثلا موږ سره ایم دی او میټالاین ایم دی، او داغه یو ځای کېږي د لیګنډ سره، دا ال چې دا کمپلیکسینګ ایجنټ دی، نو ما سره کمپلیکس جوړی ایم ال،
دا ام ال چې دا میټل کمپلیکس دی میټل کمپلیکس دی او ال زمنګا کمپلیکسینګ ایجنټ دی او ام زمنګ میټل آین دی نو دې لپاره که زه کا افیکټیو لیکم چې دا یو اپسولوټ دی کا افیکټیو دی نو کا افیکټیو چې دی کنډیشنل سټیبিলিټي کانسټنټ نو ما سره به ام ال راشي ام ال کنسنټریشن تقسیم کنسنټریشن په ام آین او انالیټیکل کنسنټریشن چې هغه سی ال دی دا نو سی ال چې دی سی ال دا انالیټیکل کنسنټریشن د کمپلیکسینګ ایجنټ دی انالیټیکل کنسنټریشن تحلیلي غلظت دی موږ سره د چا د لیګنډ یا د کمپلیکسینګ ایجنټ نو کدا منګه دا ماده لکه زه ام د پاره حل کم میټل لاین د پاره نو دا به دې خواته شفت کم او دا به دې خواته راشي نو ما سره براشي میټل لاین کنسنټریشن 1 over کا افیکټیو صحیح ده پلس ضرب ام ال کنسنټریشن او همدارنګه سی ال کنسنټریشن سی موږ سره انالیټیکل کنسنټریشن د لیګنډ دی نو که د لاګ واخلم نو لاګ ام دینا دا ما سره راشي لاګ 1 over کا افیکټیو جمع ځکه لاګ چې دی ضرب په جمع بدلوي لاګ ام ال او انالیټیکل کنسنټریشن سمه ده نو موږ سره به که به زه منفي ونیسم منفي لاګ شي نو دا ما سره فی ام شي دا موږ سره فی ام شي دا به لاګ افیکټیو شي لاګ کا افیکټیو صحیح ده او دا موږ سره ماینس لاګ که ماینس کې ضرب ورکم صحیح ده دا به ماینس یو کې ضرب ورکم نو دا ما سره راشي ام ال divided by analytical consideration of ligand نو عام طور پر دا ماینس موږ سره بد ښکاري نو زه به ولیکم چې لاګ کا افیکټیو دا بس جمع کما لاګ concentration of ligand divided by concentration of metal ligand یا complex نو دا تاسو کولای شئ چې د سره مقایسه کړئ چې پی ایچ هندرسن هازلواس اکویشن سره پی ایچ ماینس لاګ کا اے प्लस लाग salt divided by acid या base دا هندرسن هازلواس اکویشن سره موږ چک کولای شو دا موږ مقایسه کولای شو هندرسن هازلواس اکویشن سره زه چک کولای شم دا زه مقایسه کولای شم نو واقعي د دې لپاره فارمول موږ سره تقریبا چې دا یو شان راځي دا فارمول چې موږ سره چې راځي هغه
د شکل تقریبا یو دی نو هغه د اسید بیس بفر د پاره دی او دا چې موږ سره د میټل آین بفر د پاره دا اکویشن دی نو کو موږ دا داسې لیکلی شو چې زه ولیکم چې پی کا اے प्लस लाग माल का तो माल की ग़िल्ज़त डिवाइड बाय एसिड ग़िल्ज़त हेंडरसन हज़लबास इक्वेशन का तासो चरता लिदरी नो पीएम दे सॉल्यूशन जिले सही ना पीएम दे महलुलो नो मंग सारा पीएम د دې محلول چې دا موږ سره فکس دی چې دا پیم د دې محلول ان کنسیډریشن اف میټل آین چې دی یا پیم چې دی دا فکس دی معلوم دی ثابت دی ولی اوسو کې ثابت دی یو خو ډیپند کوي په لاګ افیکټیو باندې صحیح شو یو په کا افیکټیو باندې او بل چې موږ سره مولر نسبت چې کم دی مولري نسبت چې کم دی د چا د لیګنډ نسبت د چا سره د میټل کمپلیکس سره مولري نسبت د چا د میټل کمپلیکس او د لیګنډ نو د دې قیمتونو په اساس باندې او دا موږ سره کوم ځای معلومیږي دا خو د فارمول نه دا خبره موږ سره معلومیږي نو دلته ما سره دا میټل کمپلیکس دی فیلز کمپلیکس دی او دا لیګنډ دی نو د مولري نسبت همدارنګه کا افیکټیو قیمت څخه د پی ایم قیمت چې څه کېدی شي فکس کېدی شي اوس که چېرته موږ میټل آین چې دی د سالون سره اضافه کړو دا خو موږ سره فیم قیمت موږ سره فکس شو لکه څنګه چې پی ایچ دی او بفري محلول چې شو فکس شو لکه په ایسډ بیس بفر کې چې کله موږ سره ایسډ بیس بفر کې کله چې پی ایچ موږ سره فکس شي نو پی ایچ هلته چې ما ډیپینډ کوي په پی کا اے پلس لاګ سالټ باندې سالټ کنسنټریشن ایسډ کنسنټریشن یا salt concentration base concentration they may depend ke p ka b p ka a even p ka b sahi na okay this is pOH or this is p ka b no depend p ka a om darangi salt or this concentration man ratio man depend ke om darangi pm che da depend ke pitchi man ni pa ka bandi om darangi molar ghilzat the ligand omdarange the metal complex they may depend no cause manga metal ion izafa ko de sara metal ion ka zo izafa kama zaka direction bia wali kama sahi na asane de para che masara metal ion de metal de or ligand de as a metal el masara jod sho نو که زه میټل اضافه کوم د سالوشن ته صحیح ده نو کله چې زه میټل آین زه اضافه کوم نو دا میټل ما سره ایکولیبریم ډسټرب کو نو دا میټل آین به د لیګنډ سره یو ځای کېږي او ما سره به د میټل لیګنډ نسبت چې دا شي کېږي دا به زیاتېږي صحیح ده نو چې کله زه د میټل لیګنډ یا کمپلیکس غلظت زیات شو نو د کمپلیکس غلظت زیاتېدو سره به د میټل آین کنسنټریشن کم شي نو زه ویلی شم چې د پی ایم چې دی دا به څه شي ما سره دا به ډیکریز شي صحیح ده که چېرته لیګنډ شتون ولري
او که لیګینډ شتون ونه لري که لیګینډ دې شتون ونه لري نو بیا خو میټل آین کنسنټریشن زیات شو نو موږ ځکه خو یو چې دا بفر آین میټل آین بفر چې دی نو دې کې به باید زما کمپلیکس پي او همدارنګه کمپلیکسینګ ایجنټ پي صحیح ده کمپلیکس پي او کمپلیکسینګ ایجنټ پي نو که زه میټل آین اضافه کم دی محلول سره نو ما سره کمپلیکسینګ ایجنټ په زیات مقدار کې شتون لري صحیح ده نو هغه به د میټل آین سره ریاکشن وکړي او میټل لیګینډ کمپلیکس یا د کمپلیکس کنسنټریشن به زیات شي نو کله چې د کمپلیکس کنسنټریشن زیات شو نو خپل د میټل آین کنسنټریشن شي موږ سره کم شو نو میټل آین قیمت چې دی پی ام قیمت چې ما سره څه پاتې شو ما سره ثابت پاتې شو څه دا موږ سره چې دی ثابت پاتې شو اوس که بل کنډیشنز کې بل صورت کې موږ خو دې کې خو میټل آین موږ اضافه کوو صحیح ده نو ایډیشن اف میټل آین اضافه کوو صورت حال خو دې شو نو ما سره کمپلیکس زیات جوړ شي او لیکن کنسنټریشن به شي کم شي اوس که داسې موږ سره چې مثلا ما سره میټل آین او لیګینډ او دوی ترمنځ ایکولیبریم دی ما سره ایم ایل جوړ شو او زه میټل آین لري کوم نو ما سره به ایم ایل شي کې ډایسوشیټ کی ایم ایل بد شي کی ډایسوشیټ کیږي کوم ایم چې پیدا شوی دا بیرته ما سره شي کیږي بیرته ریسټور کیږي صحیح ده نو ایم ایل کله چې موږ سره میټل آین لري کو د دغه محلول نه نو ایم ایل به ډایسوشیټ کیږي او کوم ایم چې ما سره کم شي او بیرته شي کیږي بیرته ریسټور کیږي نو میټل آین چې دی میټل آین چې موږ لري کو نو دا غیر ریسټور کېدل بعد د ایم ایل د تجزیه کېدو په نتیجه کې صورت نیسي څنګه نو ما سره یا مثلا موږ دغه ایم چې دی بل یو دغه ایم چرته په تعامل کې ما سره د ایم تعامل وکړو نو دوی خو ایکولیبریم کې دي ایم تعامل وکړو ما سره نو کله چې دې ایم تعامل وکړو نو ما سره دغه ایم ایل چې دا به تجزیه شي او دغه ایم به بیرته نو ما سره پی ایم قیمت بیا شي شو تقریبا خاص چینج پکې رانغی لکه څنګه چې پی ایچ کې په بفري پی ایچ کې ما سره خاص چینج راځي کله چې موږ یو شی اضافه کوو یو شی ترې کوو نو الته تیزاب کې اضافه کې خو ایچ آین کنسنټریشن زیاته دی کنه ایچ آین کنسنټریشن زیاته او پی ایچ کمې او دې کې دا شو لکه سړی چې بیس دې سره یو ځای کې نو بیس کې موږ ایچ آین کنسنټریشن ختمو کو چرته ما سره اسیډیک به پرې ایچ آین کنسنټریشن زیاتو ما او ځکه بیس سره یو ځای کوم نو ایچ آین کنسنټریشن څه کمو ما نو ایچ آین کنسنټریشن شا لکه دا شو لکه دلته چې موږ سره ته او داسې اوریجن دا چې هغه سره میټل آین چې دا کنسنټریشن کمیږي خو ما سره چې مخکې کوم کمپلیکس دی صحیح ده هغه کمپلیکس په ما سره تدریج شي او میټل آین چې کوم ما سره په بل تعامل کې مصرف شوی دی هغه بیرته شي کې ریسټور کی نو تر څو پورې چې میټل آین ما سره کمپلیکس شي نو میټل آین به ما سره میټل آین به بیرته ریسټور کوي دغه میټل آین موږ سره په بایولوژي کې په بایو کیمستري کې اپلیکیشنز دي صحیح ده خو په هغه انزایمونو کې او هغه په کتلستي فعالیتونو کې چې پای کې کتلیست یا موږ سره انزایم چې په میټل بیس باندې انزایم هغه کې میټل انوالو وي فلز پکې انوالو وي نو په هغه کې موږ کولای شو چې دا موږ د دې نه استفاده وکړو نو د میټل آین بفرونو اپلیکیشن په بایولوژي کې دي بیولوژي کې همدارنګه بایو کیمستري کې خو شرط بدایي چې هغه انزایمونه میټل آین بیسي داسې انزایمونه چې فلز سره تړاو ولري پیدا نو لکه موږ سره په پی ایچ
او موږ سره پی کا ای سره مسایو کنه پلس پلانټینګ صحیح ده. نو دلته داسې موږ ویل شي دا پی کا ای دا داسې دی لکه پی کا افیکټیو میټل آیون بفر کې دا پی کا ای ایسډ بیس بفر کې پی کا ای او په میټل آیون کې پی کا افیکټیو دا دواړه تقریبا یو رقم قیمتونه دلته پی ایچ دی او دلته څه دی پی ایم دی. نو الته مالګه وه او بیا لاندې تیزاب و. نو دلته مونږ سره چې کوم دی دلته چې کوم مونږ سره دی هغه مونږ سره د لیګنډ کنسنټریشن دی او همدارنګې د کمپلیکس کنسنټریشن دی. نو زه داسې ویلی شم دا داسې زه لیکلی شم چې پی ایم میټل آیون کنسنټریشن پی ایم چې دی دا موږ سره مسایه کېږي ماینس پی کا افیکټیو پلس لاګ د لیګنډ کنسنټریشن یا کمپلیکسینګ ایجنټ کنسنټریشن او همدارنګې د کمپلیکس کنسنټریشن کنه میټل آیون کمپلیکس ایم کمپلیکس کنسنټریشن نو داسې موږ کولی شو دا محاسبه وکړو. نو دې نه موږ د پی ایم ویلیو چې دی کولی شو محاسبه کړو که چېرته موږ ته لیګنډ او د میټل کمپلیکس کنسنټریشن شي دا معلومي.